اوس که یو انسان وایي چې یاره تاسو وایي چې د هر څه پیدا کوونکی څوک دی؟ الله رب العزت. دا سپیکر چا جوړ کړی؟ دا موبایل چا جوړ کړی؟ دا بلبونه چا جوړ کړي؟ دا بجلی چا جوړه کړي؟ د دې خو څوک خالق او پیدا کوونکی شته که نه؟ ورونو دلته به فرق پیژنئ، د خالق او د مخلوق ترمنځ فرق پیژنئ. الله رب العزت خالق دی خو بغیر د اسبابونه. څنګه بغیر د اسبابونه؟ الله چې دا کائنات پیدا کول اسباب یې پکې استعمال کړي؟ نه دي پکې استعمال کړي. موږ چې یو شی جوړوو نو بغیر د اسبابونه موږ هغه جوړولی شو؟ موږ به پکې خامخا اسباب استعمالوو. دا لوډ سپیکر چې چا جوړاو هغه به اسباب استعمال کړي، دا موبایل چې چا جوړاو هغه به اسباب استعمال کړي، دا بجلی چې چا جوړول او دا بلبونه او پنکې وغیره هغه به خامخا اسباب استعمال کړي. الله داسې یو ذات دی چې هغه دا کائنات پیدا کول نو هغه اسباب نه دي استعمال کړي. په دې باندې د خالق او د مخلوق په منځ کې څه کېږي ورونو؟ فرق کېږي. اورېدل د الله رب العزت صفت هم دی او د مخلوق صفت هم دی. انه سمیع الدعاء، انه هو السمیع العلیم. دا د الله رب العزت صفت دی، اوریدونکی. او انسان چې کوم دی دا هم څه دی؟ اوریدونکی دی. هلکه دا خو د الله صفت مونږ چاله ورکړو؟ مخلوق له ورکړو که نه؟ او موږ ته علما وایي چې د الله صفت مخلوق له ورکول دا څه دي؟ شرک دی. اوس اورېدل د الله صفت هم دی او د بنده صفت هم دی. نو هلکه دا خو په یو صفت کې الله او بنده څه شو؟ شریک شو. دلته به فرق څنګه راځي؟ نو ورونو دلته فرق په دغه اسبابو سره دی. الله رب العزت اوري خو بغیر د اسبابونه. ما او تا اورو خو ما او تا په څه سره اورو؟ ما او تا اسبابو ته محتاج او الله رب العزت اسبابو ته نه دی محتاج. الله یې د هر ځای نه اوري بغیر د اسبابونه. ما او تا چې د لاهور والا خبره یا د کراچۍ والا خبره یا د سعودي او د امریکې والا خبره اورو نو ما او تا اسبابو ته محتاج. منځ کې چې موبایل یا ټلیفون نه وي نو اورېدل موږ نشو کولی. که یو سړی د دیوال نه بار ودرېږي او د دننه نه یو سړی لګیا خبرې کوي نو دا بار سړی به د خبرې واوري؟ نشي اورېدلی. ولې؟ اسباب قطع شوي دي، اسباب منقطع شوي دي. اوس مثلا ورونو مسله باندې به ځان پوه کوو. مړي دي قبرونو کې پراته دي، اسباب شته؟ تاسو نه تپوس کوم خیر دی. اسباب شته منځ کې؟ نشته دی. ولې؟ ځکه چې کله دا روح د انسان د بدن نه وځي په دې سره تعطیل د اسبابو راځي، د حواسو راځي. روح ووته هر څه سترګو هم کار پرېښود، غوږونو هم څه شو؟ کار پرېښود. دویمه خبره، من په منونو خاورې چې کوم دی نو هغه په مړي باندې څه شولي؟ انبار شولي. نو واسطه هم ختمه شوله منځ کې. لکه داسې خبره شوله چې زمونږ او د لاهور والا خبره یا زمونږ او د کراچۍ والا خبره، اسباب ختم شو که نه؟ نو اسباب څه شولو ورونو دغه ځای کې؟ ختم شولو. یو سړی دا ووایي چې دا د قبر والې اوري. اوس په دې ځای کې د الله صفت چاله ورکړو؟ دې قبر والا له ورکړو. ځکه الله یې بغیر د اسبابو نه اوري او زمونږ او د مړي په منځ کې چې کوم دی نو اسباب څه دي؟ ختم شوي دي. نو اوس د الله صفت په دې ځای کې د قبر والا له ورکړو دقې ته شرک ویلی کېږي. اوس ژوندی انسان چې دا د مخامخ ناست دی هغه اورېدل کولی شي ځکه چې اسباب شته، روح هم شته دی او غوږونه هم شته دی. اوس چې سړی مړ شو قبر کې کېښودلی شو، تا پرې د پاسه خاورې انبار کړلې، اسباب ختم شوي دي او بیا هم ته وایې چې دا مړی اوري. نو دا د الله رب العزت سره د اورېدلو په صفت کې دا مړی ته شریک کړو. مسله باندې پوه شوئ که نه؟ پوه شولې؟ زه شکر دی. خبره مې دا کوله ورونو چې الله رب العزت خالق دی، پیدا کوونکی دی خو اسبابو ته محتاج نه دی. ما او ته اسبابو ته څه یو؟ محتاج. دا دویمه مرتبه د توحید و. شاه ولی الله رحمه الله وایي